السلام علیکم عزتمنو. نننې معلومات زمونږ د اسماعیل ماشوم په باره کې دی چې د هغه مور او پلار وعید دي چې دغه ښځه دې پانسي کړو شي، دا دې ماپ نه کړو شي او نه د دې په خبرو باندې څه باور و، ځکه عزتمنو چې دا د کسته وجلې دی. عزتمنو چې دا اسماعیل مور نور څه ویلی دی زمونږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، ویډیو سکیپ نه کوي او زمونږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ. ټول معلومات تاسو ته در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم، تاسو کو چینل زمونږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زمونږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په کاټنا کې یو څو ورځې مخکې اسماعیل ماشوم ډېر بې درده سره وژلی شوی دی چې هغې یوې ښځې ته کنځلې کړې وې چې هغه د دوی کاریداره وه او هغوی برداشت نه کړو شوه او دغه ماشوم یې په سچر باندې خپل کور ته دننه کولو او مور لور او خاوند درېو کسانو په شریکه باندې قتل کولو. عزتمنو هغه ښځه چې پولیسو ونیوله نو ښځې پولیسو ته همدغه شانتې وینا کړې ده، ورته ویلي دي چې یعنې دا ما نه وژلو، دسه زما څه داسې څه ځاني دښمني نشته دی، دا ما وژلو، څوک داسې دښمن هم نه قتل کوي، خو ده ته چې ما په مړو باندې ګوتې کېښودلې نو دا په خپله باندې ویلدلو او تګ زیات شو او په رپېدو باندې شو او وغورځېدلو. موږ خپله زما لور او زه او خاوند موږ خپلو کې ګبر شولو چې دا خو زموږ د نیک زوی دی او دا به موږ اوس کو نیک ته ووایو راشه په زوی باندې دې څه چل شوی نو حتما به هغوی موږ یعنې ژوندي به پرې به نه دي او قتل به م کړي. نو موږ د ده کې د خپلې یارې نه که مړ موږ د خپلې یارې نه دغه مړه یعنې سنبال کېښودلو او د شپې چې یوه بجه شوه موږ د کور نه بهر په درېو کسانو باندې ویستو او د دوی کور مخې ته یو لښتي او په هغې کې وغورځولو. عزتمنو ښځې دغه شانتې پولیس ته وینا کړې ده چې دا خو ما نه دی قتل کړی او نه زه د دې قاتل یم، دسه زما څه ځاني دښمني نشته. د اسماعیل مور وایي چې دا زموږ قاتله ده، دا زموږ دښمنه ده، دی زما د زوی قاتله ده، دا زه نه غواړم چې دا دې ماپ شي، دا دې سره یا هم پانسي کړی شي، موږ ته دې انصاف میلو شي. عزتمند د دوی په خبره باندې یعنې ستاسو څه خیال دی؟ حتما سره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاکې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.